الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعده كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. طول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، رب کائنات دا انسانان جوړ کړي او د دې لپاره یو قانون جوړ کړی دی چې کله انسانان د قانون مطابق چلیږي نو امن و امان وي، د الله د طرف نه رحمت برکت وي، او چې کله انسانان د قانون مطابق نه چلیږي نو بیا د الله د طرف نه زحمتونه، نحوستونه، بے برکتی او تکالیف سره مخامخي. هر انسان دا غواړي چې زما زندگی خوشگوار شي او معاشره کې امن و امان راشي او خوشحالی راشي، نو دا به د الله په قانون چلیږي. د هر کمپنی پروډکټ چې کوم سیز مصنوعات کوم کمپنی تیار کی نو دا هغه کمپنی د هدایاتو مطابق به چلے. دی خو توجه کوئ. او چې کومې کمپنی پروډکټ او مصنوعات او اشیاء انسان د هغه هدایاتو مطابق نه چلی، هغه نه چلیږي. انسانی پروډکټ انسان جوړ شوی دی د الله په خزانه کې، نو د الله رب العزت د قانون مطابق چې چلیږي خوشحالی راځي، او چې د الله د قانون مطابق نه چلیږي خفګانونه راځي، بیماریان راځي، تکلیفونه راځي. یو حدیث کې الله وی ان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوکهم بالرأفة والرحمه، چې کله زما بندگان نیک کارونه شروع کړي نو زه د بادشاهانو زړونه په دوی نرم کم. او دا شان یو روایت کې راځي چې زما بندگانو که تاسو صحیح طریقې سره د الله د قانون اطاعت شروع کو لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. وإذا بخبل بندگانو باندې به د شپې مزیدار بارانونه کوم، او د ورځې به ښایسته ښکلی انور راخیږي، او د شپې د باران د وجې نه به د دې چین سکون او آرام او خوب هم نه متاثره کیږي، په هغې کې به ګړزار ګړوزار هم نه وي. دومره الله رب العزت وایي زه به ستاسو خیال ساتم. انسان چې ګلاب بره ولي د بره نه ګلاب پاڼې راغورځېږي، که انسان لاندې نه توکاڼي بره اولی نو په مخ باندې توکاڼي راغورځېږي. نو دقه شان اعمالکم عمالکم
ستاسو عملونه الله رب العزت وی ستاسو حکمرانان او مشران دي او د شریعت هر حکم چې انسان نه مني هغه سره یو خاص قسم تکلیفونه راځي. بعض وخت یو انسان مونږ کوي روزه نه نیسي نو د روزې خپل عذابونه دي او تکلیفونه دي. نو اکثر کسان وی چې 15 وخت مونږم کوم بیا داسې خو هغه روزي نه نیسي. هغه وی رمضان جانے پټان جانے. او بعضی کسان وی عزتمندو هغه مونږ کوي روزم نیسي خو هغه باندې حج فرض شوی حج نه کوي. نو هغه باندې الله رب العزت خپل طریقې سره تنګي او مصیبت هغه په مقرر کی. نو به وی چې 15 وخت مونږم کوم روزم نیسم نو حج پکې پټ کی حج نه یادای. بل کس ته هغه مونږم کوي روزم نیسي او حج هم کړي دي ډیر حجونه کړي دي زکات نه ور کوي په د باندې الله رب العزت خپل قسمه تنګي نه مقرر کی. نو دا به وی زه 15 وخت مونږم کوم ماخام نه پس اوابین شپږ رکعات مونږم کوم 12 کاله عبادت ثواب ملاوي. د شپې تهجدم کوم او حجونه مې یو فرض کړی دی 15 مې نفل کړي او روزي د فرض روزو سره سره نفلی روزي نیسم هر هفته کې روزه نیسم. خو چې ما ته بهم تکلیف دی مونږ ورته وی الله به ګناه کې نیولې وي چې ما خو درته ویل زه خو دا ټول ښه کارونه کوم. مونږ یو زکات ورکې وی چې زکات کې لږ کمزور یم نو دا دلته ګیري. تاسو ګورئ عزتمندو د انسان بدن او د دې ټول اسلام مثال د انسان د بدن په شان دی. داسې انسان ویلی شي چې د یو انسان صرف نوک اوبه والي نوک او دا نوک نه داسې وړه شان تیلی غوښه کله ناکله راوځي او هغه ځای اوبه والي او تا ته یو سړی وایي چې ما ته ډېر تکلیف دی ډاکټر ته راشي او وایي چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی. نو هغه ډاکټر ورته داسې وایي چې مړه دا خو یو نوک دی او تا له ټوله شپه خوب نه درتلو. نه ډاکټر ورته یا واقعي دا یو نوک دی خو د دې درد ډېر زیات انسان د شپې یو غاښ د انسان خوږیږي نو داسې که انسان نه دا غاښ مکمل باسي اس انسان کې غټ کمی نه راځي. خو د دې باوجود چې په غاښ درد راشي او په زړه درد راشي نو د زړه او د غاښ درد انسان ته یو شانی د هغې د وجې نه هم خوب نه ورځي د دې د وجې نه ورځي. نو دغه شان عزتمندو کله د شریعت یو حکم وي هغه بظاهر موږ ته وړوکی ښکاري خو موږ اصل کې زموږ مسلمانان او پښتانه عموما مونځ ته لوی عبادت وایي. دې کې شک نشته چې دا لوی عبادت دی خو دې کې هم شک نشته عزتمندو چې کوم انسان مونځ کوي او نور کارونه د ده سم نه نو په ده باندې هم عذاب راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بخاری شریف حدیث دی وایي زه نبی علیہ السلام مر علی قبرین دو قبرونو باندې تیر شو. نبی علیہ انهما لیعذبان وایي دوی له عذاب ورکولی کېږي. یا رسول الله ولی ورکولی کېږي وایي دې دواړو کې یو دوه کارونه او هغه دوه ډېر واړه کارونه خو دوی دې ځان نه بچ کو نو د هغې د وجې نه دوی ته عذاب ورکولی کېږي. یو کس چې کم دی ده به د امتیازو نه ځان نه محفوظ کو او دې بل سړي به شیطاني او چغلي کوله. نو ګوره اوس بظاهر دا موږ ته داسې ګناه غټ کار ښکاري نه او څوک دی چې د امتیازو نه ځان ساتي او دغه په ولاړه باندې او په داره داره باندې خلک امتیازي کوي پرتوګونه یې ګندوي. نو د دې وجې نه عزتمندو هر عمل ته سوچ کول پکار دي. دې حوالې سره یو عمل زکات عمل دی. زکات یو لوی عمل دی د اسلام په فرایضو کې دی چې کوم انسان د زکات نه انکار کوي یعنی دا وایي چې زکات په اسلام کې نشته یا زکات فرض نه دی نو الله رب العزت وایي ستا د اسلام هم ما ته ضرورت نشته یعنی دا انسان مسلمان نه دی ځکه دا الله پورې خندا ده. دا یاد لرئ اسلامی احکاماتو پورې خندل او اسلامی احکامات نه کول په دې کې ډېر فرق دی. یو اسلامی حکم نه کول دې سره انسان نه کافر کیږي خو یو اسلامی خبرې پورې خندل دې سره انسان بعض اوقاتو کې کافر کیږي او نکاح ماتیږي. نو دا به یاد لرئ ځکه اسلامی حکم پورې خندل دا در حقیقت الله پورې خندلی ځکه اسلامی احکامات الله را لیږلي خصوصا فرایض. نو دی وجې نه عزتمندو فرایض ډېر کم هم دي او په هر چا باندې ټول فرضونه شتم نه دی نو دی وجې نه دې پورې به خندا نه کې. نو په دې کې یو عمل چې کم دی هغه د زکات عمل دی.
عموما په رجب میاشت کې خلک زکاتونه ورکوي په زرګه میاشت کې نو دی وجې نه د زکات حواله سره ته یو څو خبرې بیانېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما من احد لا يؤدي زکات ماله الا مسل له يوم القيامه شجاعا اقرع وی کم انسان چې د خپل مال زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ د باندې الله رب العزت یو گنجې مار مقرر کی حتی یطوق به عنقه چې هغه د دې د سټ نه راتاو شي ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم بنبي السلام موږ ته دا آیات مویل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله او الله رب العزت وی چې کم کسان په خپل مالونو کې بخل کوي یعنی زکات نه ورکوي او الله ولا مال ورکړی دی نو دوی د الله د عذاب نه بے پروا کیږي نه نو داسې مار به په الله رب العزت مقرروي بعضو روایتو کې راځي د هغه په سر کې به دوه تور تور داغونه وي او دا تور داغونه به د زهر او د شدت د وجې نه چې د کم مار هغه زهر ډیر تیزی د هغه په سر کې دوه تور تور داغونه وي او بعضو روایتو کې راځي چې هغه مار به ورته باقاعده اعلان کوي او هغه له زبیبتانی او هغه ورته اعلان کوي انا کنزک او ما پیژني او ته د خدای عذاب ماری کنه وینه ز مار نیم وې څه شي انا کنزک وې زستاغه خزانه مچ تا دغه زکات نو ور کړي زاغه ډالریم زاغه روپیم زاغه سوناغه چاندیم زاغه مالیم چې تا نه خلک خبر نو یا د نه خبرو خو تا په ځان غلې کړي او دغه زکات بده نور کړو زاغه خزانه الله رب العزت به غ شکل کې بدل کی شکلونه بدلول د مال په ما د مال په مار په صورت کې راوستل اس الله ته ګران ندي نو دی وجه نجات مونږ دا بکای وې انا کنزک الذي خلفت وې زاغه مال چې تا شاته پرې غوسته دي الله ما نه مار جوړ کو وې تر دې پورې دابا دا مار بده د پسټ کې وی او د دره وتاویږي او د دې مخته بداسي داخلو وازه کی او دا انسان ته چکل مار مخې تراشي نو د سپلار پلاس باندې لری کې د ځان نه نو چې څنګه د پلاس باندې لری کې نو د الله سبحانه هغه مارونی سي نو هغه ته ونی شي حتا یلقمه يده وې د الله سبحانه غوتی به پورو خوري به به پورو د الله سخوري حتا يتبعه سائر جسده تر دې پورې به د ټول بدن نه توشي د ټول بدن به هغه تیر کی نو دی وجې نه عزتمندو زکات نور کول والا انسان به د قیامت پر د ټول مخامخ رسوا کیږي نو د دې حساب کول پکار دي نن سبا هر سړی ځان ته غریب وای انو عزتمندو یو شران غریب وي او یو ځان ته غریب ویل دي ټیک دی یو انسان غریب دی خدا د بل په نسبت باندې کله مالداري مثلا تاسو سره 1 لک روپۍ دي نو واقعا سبا 1 لک روپۍ هیڅ شي نه دي یو موټر سایکل پکېږي نو تعالی په کار دی چې فورن په سواله موټر سایکل په والا به زکات نشته زاله د ضرورت د پاره په دکان والا گاډي والا به زکات نشته خو چې تاسو سره نقدي روپۍ پرتی او بل سړی د ماخام د روټۍ د پاره دغه غریب د لوګینا خېټه ننوتی او هغه چغي وي الله ته خدای پاکه زه خو معذور یم زه خو غریب یم او زما گاونډي سره 1 لک روپۍ په جب کې پرتی دي او هغه هم ځان ته غریب وي او زما د ماخام د روټۍ درک نه لګي نو د په نسبت باندې ته لکپتی 1 لک روپۍ د سره کنه نو تا ته داسې نه وي الله چې دا ټول 1 لک روپۍ راواله او دی غریب لور کا وای په دې کې صرف 2.5 روپۍ راواله په ټول کال کې روزانم نه په ټول کال کې 2.5 روپۍ راواله او دی گاونډي لري ورکا دی خور لري ورکا دی ترور لري ورکا چې غریب ده او دا غره د قاری صاحب له مولوی صاحب له ورکا او ستا په کوسه کې هغه شل ګډ دی هغه له ورکا صرف 2.5 روپۍ او هغه په کال کې یو ځل صرف دا باندې لازمي کړی په 30 روپو کې 1 روپۍ نو دی وجه نه عزتمندو ځان ته غریبانه ندی ویل پکار د بعضی کسانو عادت دی زمنګ یو مشر علیم دی هغه یو ځل ما سره یو کس ملاو شو ډیر زیات مالدارو تقریبا وي د 50 کورونو هغه پرورشم کولې شو خو زمنګ په خله باندې یو خبر عادت شوی ده
چې جی گزاره کیږي او نن خو پوره گزار چلے او د گزار قابل وای ما غنه تاسو کو چې څنګه دي حالات دي څنګه دي وای هغه چې بس جی گزاره روانه ده زمون خلک هم سره بس گزاره روانه ده او هغه قسم په الله چې دې سړي سره دومره مال دی چې سلويخ کورونه ځان سره چې کوم دی هغه ساتلی شي او د هغوی خیال ساتلی شي. نو دا زمونږ یو غلط عادت دی عزتمند. وی په کار دا دی چې د ویلې چې په الله زما باندې ډېر زیات مهربانیانې دي او د الله خو په ما باندې ډېر نعمتونه دي او مال الله رب العزت د خپل اوقاتو نه هم زیات راکړي زما خو دومره اوقات نه دي. زه څه شی بعضې کسان دي تاسو به کتلي عزتمندو هغه خوځېدی هم نشي د ځای نه او هغه الله کروڑونه روپۍ ورکړي د هغه تعلیم هم نه لسم تعلیم هم نه یو کروڑها روپۍ هغې سره. یا مثلا یو عام کس دی هغه سره یو روپۍ هم نشته خو چې د ورځې مزدوري وکړي ماښام نه 15,000 روپۍ راوړي عام چولې خرڅوي پکوړې خرڅوي او عام سبزي خرڅوي. نو عزتمندو 15,000 روپۍ ورځ ډېر شی دی. یا یو سړی دی 2,000 روپۍ ورځ راوړي. نو دی وجې نه عزتمندو ځان ته غریبانان نه دي ویل پکار. بعضې غریبانان خلک دي چې هغه ته ته خو ډېر غریب وي هغه وایي نه وایي غریب خو کافري چې ایمان سره نه دا څومره خوږه کلمه ده. وایي غریب خو هغه دی چې هغه سره کلمه نه زه خو الله د ایمان په دولت باندې مالامال کړی ما. نو دا حال دی عزتمندو. نو زکات چې انسانان ورکي نو په علاقه کې عزتمندو سو غریب نه پاتې کیږي. نو دا احادیثو کې عجیبه عجیبه خبرې راغلي عزتمندو. نو دا مال به انسان ته اچولې کېږي د قیامت په ورځ باندې. یو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عرض علی اول ثلاثه وې د قیامت په ورځ باندې او الله رب العزت ما ته 3 کسان وښودل چې هغه 3 کسان هغه چې اول به جنت ته داخليږي او 3 هغه کسان چې دوزخ ته به داخليږي. اولنی هغه کسان چې دوزخ ته به کوم 3 کسان داخليږي او اول هغه کسان چې جنت ته به داخليږي. يدخلون الجنه واول ثلاثه يدخلون النار. اول دوزخ ته داخليدون کې 3 کسان امرات الله خودل او اول جنت ته داخليدون کې انسانان هم الله را ته خودل. الله نبی علیہ السلام ته خودل کشف ورته وکړو لکه څنګه چې خوب کې انسان ته یو څه ښکار شي دغه رنګ الله رب العزت اولیاء او ته پیغمبرانو ته بعضی چیز را کشف کی او باقاعده ورته هغه خو جنت ورته را مخامخ کی داسې کیږي. او مثال د خوب په شان دی. فاما اول ثلاثه يدخلون الجنه اول 3 کسان چې جنت ته داخليږي هغه کوم کسان دي؟ فالشهید یورت الله شهید خودل چې کوم انسان د خپل قیمتي ویني قرباني د الله د پاره ورکی او خپل بدن د الله د پاره قربان کینو دا ډیره لویه مرتبه ده. نو شهید به اول ځل دا به جنت ته داخليدون کې نیک کسانو کې به شهیدی. وعبد مملوک احسن عبادة ربه ونصح لسيده او بل هغه نوکر سره چې هغه د الله د حدودم خیال ساتي او د مالک د حدودم خیال ساتي. اکثر خلک دا ګیله کوي کنه جی زه خو نوکر سره ما موږ له الله سره کړی. نو ته سوچو کده الله پنځ باندې ستا څومره لوی مقام دی. دا یې نه دی ویلي چې اول به هغه مالک جنت ته ځي وی اول به دا مزدور جنت ته ځي. څومره لوی مرتبه ده. هغه مالک تا نه په دنیا کې خشو خو په جنت کې عزتمند او د آخرت په اعتبار سره ته د هغه نه خشوي. نو دنیا خو اسم تیریږي. نو وی هغه غلام یا هغه مزدور او هغه ملازم چې د بل چا کار کوي جونیئر دی د بل چا د لاندې کار کوي بره په افسران دي او دا لاندې دی جونیئر دی او ملازم دی او نوکر دی او خادم دی. خدا د 2 خبرو خیال ساتي د ربم خیال ساتي او دغه رنګ عزتمندو د خپل عارضی مالک هم خیال ساتي. یعنی مونږ او تاسو ور سره کوي او خپل مالک سره خیانت نه کوي غلا وغیرہ دي نه کوي. نو په 3 جنتیانو کې د شهید نه بعد به وي دقه مزدور سره جنت ته داخليږي اول او دریم سره وعفیف متعفف ذو عیال او بل هغه عیالدار سره دی غریب سره بل بچ ورته الله حواله کړی دی
کله تی لوریانی څه غواړي، کله تی ماشومان څه غواړي. غریب بې دسته بې وسه سړی دی، خو بیا هم دا خیال کوي ځان پاک دامنه ساتي او د چا مال ته لاس نه اچوي. په خپله غریبۍ کې د خپلو وړو ماشومانو پرورش کوي. نو دریم نمبر به چې کوم دی دقه سړی په اولني کسانو کې جنت ته داخلېږي. بل بشداره سړی عزتمندو که ډېرې پیسې هم ګټي نو د هغه نه ټولې پیسې لاړې خرچ کېږي. کله یې زوی بیمار، کله یې لور بیمار، کله یې ښځه بیمار، کله په خپل تن بیمار، کله د ماشومانو فیسونه ورکول، کله د سکول فیس، کله د مدرسې فیس. نو عیالداره سړی چې چا عیال ډېر او خپل کاروبار یې نه نو عموما دام غریبي. نو تاسو ګورئ د شهید نه بعد الله رب العزت به چې اول جنت ته داخلی یو پاک دامنه عیالداره چې چا ماشومان بچی ډېري دغه انسان او بل ملازم سړی به الله رب العزت جنت ته داخلی. دا درې کسان. واما اول ثلاثه يدخلون النار، او دوزخ ته به اول کم درې کسان داخلیږي. فامیر مسلط، و یو چې کم دی هغه حاکم دی چې هغه په چا باندې مسلط شوي. خلک کرسۍ ته ډېر خوشحالېږي ځکه چې کرسۍ درته میلاو شوه. زمونږ په دې ملکونو کې کرسۍ د ټولو نه لوی څیز دی. اقتدار، حاکم، صدارت، وزارت. په نورو ملکونو دې کې مزي نشته، تنخوا به او دلته رشوتونه او دا نور څیزونه. نو د ټولو نه اول به چې دوزخ ته وي داخلېږي هغه به حکمران سړی داخلېږي چې کوم مسلط شوی دی. نو د دې وجې نه عزتمندو او دویم کس وذو ثروة من مال لا يودي حق الله في ماله، او دریم هغه امیر سړی دی، مالدار سړی دی چې د الله حق یعنی زکات په مال کې نه ادا کوي. ګوره په جنت کې ټول الله غریبانان مخکې کړه او په دوزخ کې ټول چې کوم دی الله امیران مخکې کړه. بیا هم زموږ د غریبانانو ګیله کېږي. الله رب العزت څومره د انصاف کار کوي چې چاله دنیا زیاته ورکړله او هغه پکې د الله احکامات نه پوره کوي، دا به جنت کې روستی. او غریب سړی ته وایي تا سره دنیا نشته، تا دا ګیله کوله چې ما سره راشه د آخرت په مالدارۍ باندې به مالامال کړم. نو چې کوم مالداره سړی چې هغه باندې زکات فرض دی نه ورکوي، دویم به دوزخ ته هغه سړی داخلېږي. اول حکمران، دویم امیر، او دریم وفقیر فخور. دا دریم به کې غریب یاد کړو. فقیر سړی الله جنت ارزي کې مخکې یادوي، حکم فقیر کې چې تکبر وي الله وی دا به دوزخ ته مخکې داخلېږي. نو دی وجه نه بعض وخت کې فقیر د خپل هغه منصب نه او د خپل فقیرین او د فضیلت نه غلطه فایده والی متکبر شي. نو تکبر الله عزتمندو داسې یو څیز دی چې هغه د الله مالدار سره نه دی خوښ او فقیر سره نه دی خوښ. ځکه یو حدیث کې راځي الکبریا او ردائی، وی دا لویواله الله رب العزت وی زما صادر دی. صادر د عزت څیز ګڼل کېږي. خلک وایي که نه چادر اور چار دیواری. نو چادر او صادر او لوپټا دا د عزت څیز ګڼل کېږي. نو الله رب العزت وی دا لویواله زما صادر دی او څوک چې زما صادر ما نه راکاږي قسمته وی دا سړی زه ټوټې ټوټې کوم. نو تکبر به بالکل نه کوي. نو فقیر کې که تکبر د الله بدي شي. نو بهرحال دا درې جهنمیان او درې دوزخیان درته بیان شو عزتمند. دا شان یو حدیث کې راځي وی امرنا منگ تا حکم شوی دے بإقام الصلاة د مونځ د قائمولو و ایتاء الزکاة د زکات ورکولو. د دې سيزونو الله وی منگ تا حکم کړي فرض دي. ومن لم يزک فلا صلاة له، وی کم سړی چې زکات نه ورکوي وی د مونځ هم نه کېږي. بعض روایتو کې داسې راغلي مطلب یې دا دی چې دې ته د دې مونځ ثواب نه میلاویږي، نور فرض یې ادا کېږي. فرض د ده ادا شو خو عزتمندو یو د فرض ادایګي ده او یو چې کوم دی په هغې باندې انعام میلاوېدل دي. لکه یو سړي ډیوټي ورکړه او ملک او دغه نه حکمران ورته ووایي چې بهی د دې میاشت تا تنخوا نشته. یو خو هغه سړی چې ډیوټي ورنه کړي هغه خو بالکل سسپینډ کوي، هغه خو بالکل ختموي. خو عزت تا خو ډیوټي ورکړې ده خو تنخوا دې نشته دی. نو هغه څه وایي راشه دا کسانو یې تنخوا کمه ورکوله او په اسلام آباد کې کم غوبل جوړ شوی لکه کربلا صرف تنخواګانې کمې دي
دا هغه مزدوران دي چې د چا 50,000 روپۍ تنخواه ده هغوی دا هړتال کړی او د چا 80,000 روپۍ تنخواه ده. کم از کم د استاد تنخواه څومره تقریبا د سرکاري چاته پته شته؟ 50,000 خو د دې نه تقریبا به کمه نه زما په خیر کم از کم چې کم لاندې هغوی عزتمندو جاړي. نو سوچ کوه چې کم سړی 300 روپۍ دیاړي دي چې کم سړی 500 روپۍ دیاړي راځي نو د هغه غریب په کور کې به څه حالي. او عزتمندو چې کله امکان راځي د دغه غریب سړي په راشي بجلی دا استعمالي او دا بل په ټایم باندې داخلي. سرکاري خلک شو یا مالدار خلک شو که بل داخله نه کې هغوی له چلونه ورځي. غریب سړی خو غریب هغه خپله چوټي هم نشي کولی. غریبانان خو د هړتال دپاره مزګار نه دي. هغه وایي چې زه هړتال وکړم او چوټي وکړم نو دا 300 روپۍ به د کوم ځای نه راوړم. دې وجې نه عزتمندو دا حکومت که ختمیږي نو دا به د غریبانانو دا بددعا ختموي ځکه د دې غریب دپاره هېڅ نشته. او چې چېرته ګورې د ریړو والا نه چې کوم دی مالټې گزار کړي ټماټر گزار کړي پیازې گزار کړي هغوی هم په غلط ځای ولاړي دا موږ منو. خو عزتمندو د دې غریب دپاره به صحیح ځای څوک را پیدا کوي؟ د دې دپاره صحیح ځای به د چا ذمواري ده چې صحیح ځای وله وکړي چې ته دې ځای کې ودرېږه؟ نشته دی. او دا شان عزتمندو په کار دا دی چې غریبانان دپاره راشي چې وایي د چا 300 روپۍ دیاړي ده د هغې بل فری دی د چا 500 روپۍ مزدوري ده هغه غریب او بچي ډیر دي د هغه دپاره بجلی فری ده. داسې یو حکمران مو نه کړی عزتمندو چا مو نه کړی اوسه پورې داسې. او باقاعده دغه وشي تپوس وشي ته څه کار کوې څنګه کار کوې. اوس خو عزتمندو غریبانان پرېږده کم هلکانو پی ایچ ډي کړې ده او ایم اے تعلیمونه دي. ما خپله ایم اے کړې ده او زما ماشاءالله 3,000 روپۍ تنخواه ده څومره ډېره ده. دا جي صاحب راله رمیش راکوي نو چې کوم غریبانو زمون خو بیا هم ښې 3,500 روپۍ تنخواه خو مې ده 3,500 که 3,000 روپۍ ده. نو به هر حال عزتمندو 100 روپۍ وایي دله د جمعې ورځ هم درکوو. نو به هر حال عزتمندو چې کوم دا کسان دي ایم اے والا غریبانان ګرځي ټول داسې ګرځي. موږ مولیانو له هم دوکه را کړې وایي 10,000 روپۍ ورته میلاویږي. الحمدلله موږ خو په هغې کې نوم نه ورکړی او د حکومت پیسو کې داسې فایده هم ډېره نه وي. خو موږ یو دغه غریبانان کسان کوم چې ټماټر پیاز خرڅوي کلول کرښې خرڅوي دغه خلک دا غریبانان کسان کم غریبانان سوال کوي په سوال مجبوره شوي دي ښایسته ښایسته ګیرې دي بدنونه دي د کینسر بیماران دي سوال کوي. دغه خلکو پام دی وشي. دا چرسیان پاوډرین په دې علاقو باندې ناستي د دې خلکو غم کول پکار. ښکلي هسپتالونه صحیح هسپتالونه شته دی یقین وکړئ عزتمندو دومره کرپشن دی او دومره دغه دي حالات دي د دې حکومت نه د خلکو دا و نیکانو یقین وکړه مولیانو هم دوی له ووټ ورکړی مولیانو خپل مولیانو له ووټ نه ورکړی دوی له ورکړی. د مولیانو په کورنۍ کې هم عزتمندو داسې کسانو او هغوی ووټ ورکړی و موږ ورته مولا ته به ووټ اچوي هغه دې ته اچولی و هغه ویل چې دا ملک بدلوي. الله دې وکړي یو کس دې را پیدا شي چې هر یو څوک موږ یې څه کوو خو چې هغه دوی چې چېرته هم کم ملک کس چې راشي مدرسو پورې بنخطي او جوماتونو پورې بنخطي او علماو پورې بنخطي دغه سیستم. نو بهرحال عزتمندو زکات ورکوي د خپلې حصې او دغه رنګ مختلف روایاتو کې راځي عجیبه عزتمندو عذابونه راغلي دي. یو حدیث کې راځي مانع الزکات یوم القیامت فی النار و چې کوم انسان زکات نه ورکوي دا به په جهنم کې سوځي. یو حدیث کې راځي ما خالطت الصدقه او قال الزکات مالا الا افسدته وی کوم د زکات مال چې د انسان په مال کې پاتې شي دا د انسان ټول مال هلاکوي. د دې دوه معنی دي. یو دا دی چې انسان مثلا 1,00,000 روپۍ دی سره 2,500 روپۍ زکات پې کېدو د ورنکو نو دا 2,500 روپۍ به د دا 1,00,000 روپۍ ټول خرابوي. داسې وخت به راشي څنګه چې سود مال خرابوي دغه رنګې زکات نه ورکه مال خرابوي. او دوی قسم دا دی چې مثلا یو سړي باندې زکات نه کېږي یو سړي سره 1,00,000 روپۍ شته د باندې زکات نه کېږي چې دله څوک زکات ورکړي او دا به هم خلکو ته وایي زه فقیر یم زه غریب یم او د بل سړي نه زکات والي 2,500 روپۍ
نو اوس سره 1,02,000 شوي، خو دا 2,500 روپۍ به د دا 1,00,000 روپۍ خرابوي. دا به سبا په سوالونو دا به حقیقي غریب کی. نو د دې وجې نه عزتمندو دغه رنګ یو حدیث کې راځي ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم الله بالسنین. وای کوم قوم چې زکات نه ورکي الله رب العزت په قحطونو باندې دا قوم مخامخ کوي. نو دا مهنګایي د قحط یو صورت دی. دا اوس چې کومه مهنګایي راغلي د دې یو وجه دا ده چې کوم کسان زکات ورکوونکي دي هغه زکات نه ورکوي او د هغې حساب کتاب نه ورکوي. که هغه حکمران دی، که هغه مالداره سړی دی، که هر څوک دی، که شیخ دی، که پیر دی، که فقیر دی، خو چې زکات نه ورکوي نو داسې کوي. نبی علیہ السلام فرمایي یا معاشر المهاجرین، یا مهاجرانو صحابو، خصال 5 ان ابتلیتم بهن ونزلن بكم اعوذ بالله ان تدركوهن. وی 5 خبرو سره عذابونه راځي، وی الله دې تاسو حفاظت وکړي. یوی لم تظهر الفاحشه في قوم قط، چې کله په کوم قوم کې بدکاری عام شي حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. وی چې کله یو قوم کې فاحش کارونه زیات شي او هغه اعلانیه شي، برسره بازار شي، نو الله رب العزت په دې قوم کې قسم قسم بیماریاں پیدا کوي چې ستاسو اسلافو به وي د هغوی نومونه هم نه اورېدلي. نو که بیماریاں ختمې د اسپتالونو په ځای باندې فاحش کارونه ختمول پکار دي. زمونږ په ملک کې عزتمندو د فاحش اډو د پاره باقاعده سرټیفیکیټ ملاویږي. نو بیا څنګه به بیماریاں د الله د طرف نه د الله راضي هغه څوک نشي بندولی. او بلا ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. او چې کوم قوم کې ناب تول کې کمی راشي نو په هغه قوم باندې الله رب العزت قحطونه رالیږي. قحطونه د 100 روپو سیر ټماټر والا مغلا کوي او لوی افسر هم غلا کوي. نو ټول قومونه چې کوم د عزتمندو مختلف طریقو سره غلا کوي. دا چرګانو والے چرګان خرڅه بلو چا ویډیو ور کړی دا مثلا 2 کیلو چرګ دی، نو ته په هغې کې عزتمندو د 2 کیلو کاڼی کېده 2.5 کیلو هغه کاڼی هم تلي 2.5 کیلو د 2 کیلو کاڼی پکې کېده نو هغه 2.5 کیلو ښکاره کوي. نو په یو چرګ کې عزتمندو 0.5 کیلو غلا. سوچ کوه نو چې کوم قوم کې کمی راشي، کمی دې ته هم ویل کېږي یو انسان ډیوټي ده هغه ډیوټي پوره نه ورکوي، دا هم کمی دی، دا هم وزن کې کمی دی. وایي چې کار نشته، که کار وي او که نه تلته ملازمې ته به ناست دي دغه کار تاله پیسې درکوي 50-60 روپۍ میاشلې. نو د دې وجې نه عزتمندو که ستا کار نه شته ته به هلته چوکیداري کې قلارې به کښېنې، خو زه به نه د هغسې نه چې تر څو پورې اعلی افسر او بالا افسر تاله چوټي نه درکړي قلارې به هلته ناست دی، هم د دغې ناستې تاله پیسې درکوي، کله به ناست دی. وایي نن زما پیریډ نشته، نو چې پیریډ دې نشته هلکانو ته کښېنه چې زوړ سبق یاد کړي که نه، دا زوړ سبق به پې څوک یادوي؟ که نور اسم نه ته دلته کښېنه چې د هلکان یو بل سره جنګ ونه کړي، دا خو هلکان دي جنګ کوي، ته دې سره کښېنه چې د هلکان چېرته خراب نه شي، هغه موبایل ګوري نور کارونه ګوري، دا ستا ډیوټي ده که نه، صرف سبق پړاول خو ډیوټي نه وي. د دې خلکو تربیت کول، دوی د جنگ جګړو نه ساتل دا هم ډیوټي کې شامل ده. او دا ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء. او کوم قوم کې چې زکات ختم شي وای الله رب العزت په هغوی باندې بارانونه ختم کړي، بیا باران نه راسي. ولولا البهائم لم يمطروا. الله رب العزت وای قسم دی که چېرته د زناور نه وی نو ما به دوی باندې یو څاڅکی باران هم نه وی کړی، خو د دې زناورو د وجې نه زما رحم راشي بیا باران وکړم. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم العدو من غيرهم. او چې کله دوی د الله او د رسول چې کومې وعدې د هغې خلاف کارونه کوي نو الله رب العزت دوی باندې بیا دشمنان مقرروما. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم. نو بهرحال عزتمندو د هر گناه خپل وبال وي او خپل عذاب وي او خپل نحوست وي. نو د زکات حوالې سره ته خبرې شروع شوې وي چې د کومو کسانو کلونه پوره شوي خپل حساب کتاب وکړي
چې کوم انسان سره 52 تولې چاندي عمره روپۍ وي نو تقریبا دا 80,000 باندې بکی توله د چاندي په سودا چاته څه پته شته څوک زکات نه ورکوي نو حساب کتاب هم د دې چاته نه دی معلوم نو بهرحال عزتمندو د دې اعتبار سره هغه سړي باندې زکات فرض دی چې قرض پې نه او کمې پیسې د روزانه خرچوي هغې نه علاوه د میاشتې کم بل دی فلانې دی خوراک سکاک دی د میاشتې د هغې نه علاوه د سره صفا سوتره پیسې دي او عزتمندو 52 تولې چاندي د لکو نه کمې راځي نو دا سړی به زکات ورکوي او دا به د بل نه زکات نه اخلي هسې صدقه اخیستی شي خو زکات به نه اخلي نو دې وجې نه عزتمندو دا سوچ فکر کول پکار دی نور د زکات چې کوم اهم مسلې دي اب او سره نور جمعه او بل جمعه ورته بیانو که څوک یو کس نیم تپوس کوي څه اهم تپوس وی کوي چې دا یو سړی تپوس کړی وایي ویښته سوځول جایز دي که نه ویښته سوځول بهتر عمل نه دی آدابو نه خلاف کار دی ځکه دا د انسان د بدن یو حصه ده عزتمنده ده نو سوځول نه دي پکار خو چې بارې غزارې نن سبا خلک یې خرڅوي بیا علي نو که دې وجې نه کاغذونه ماغذونه چا وسوځول د دې وجې نه چې خلک یې خرڅوي هغه هم حرام دي نو بیا گنجایش شته خو بیا هم بهتر عمل نه دی داسې دې راغونډوي چېرته خاورې دې راکنستي هغه خاورو کې دې لاندې ډوبوي نو دې طریقې سره او بعض وایي دریاب ته دې غزاري د حیواناتو یو کتاب د هغې لیکلي وي د ښځو د ویښتو نه ماران جوړېږي چې د اوبو ته لړه کړي بهرحال دا خو داسې دغه خبره ده نور څوک څوک تپوس کوي وایي شابس یو تپوس سیګریټ خرڅول عزتمندو دا مکروه عمل دی مکروه عمل دی ځکه دا سیګریټ چې کوم دی دا بدن ته ضرر رسوي نو د دې ضرر د وجې نه دا مکروه دی شریعت مکروه کړي بعضې علما ورته حرام هم وایي خو حرام او بعض عالمانو ته حرام نه وایي ځکه چې نشه پکې نشته نو حد حرام ته نه دي رسېدلي نو د دې وجې نه بیا پیسې هم حرامي نه وي خو دا دا منحوسې پیسې وي ځکه د بل بدن ته نقصان ورکوي او ته پې پیسې ګټي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي بهرحال حرام ورته نشي ویلی انسان خو بهتر یې نه دي جی صحیح د اوبو لاندې سرکار ورته نیر نه دی ویستی ما په خپله ویستی دی هر کال وباسم په دې باندې زکات شته کارو پکې ډېر چې کوم فصلونو کې زکات دا وایي ما په خپله باندې نیر کنستلی دی خپله خواري مې کړې ده او اوبه مې راویستي دي نو په دې باندې زکات شته که نشته فصل کې دا یاد لري فصل کې هر حال کې زکات وي که انسان غریب وي او که مالدار وي پیسو کې خدا خبره ده چې کوم انسان یو خاص حد ته ورسیږي او هغه حد پورې دا غریب وي چې هغه حد نه بره شي نو بس بیا د باندې زکات راځي لاندې پې زکات نه راځي بلکې زکات به اخلي خو فصلونو کې شریعت دا کړي دي چې کل ما اخرجته هر هغه څیز چې راوځي د ځمکې نه که هغه لږي او که ډېري اگر چې بعضو مذهبونو کې یو خاص مقدار دی هغه مقدار ته چې فصل ورسیږي زموږ امام صاحب رحمت الله علیه وایي چې نه حدیث کې راغلی کل ما اخرجته هر هغه څیز چې د ځمکې نه راوځي مقدار پکې خاص نه دی بیان شوی نو هر هغه څیز چې راوځي په هغې کې عشر شته البته چې کوم څیز کې باندې د انسان خرچه ډېره راځي آبیانه وي پې آبیانه ټیکس وي پې یا مثلا جنریټر وي پې جنریټر یې پې لګولی په بجلۍ باندې هغه اوبه باندې خړوب کوي پې هغه ځایونه نو په هغې کې بیا شلمه ایسوي شلمه شلو ګېډو کې یو ګېډی او چې کوم باراني اوبو باندې وي نو هغې کې لسو ګېډو کې یو ګېډی یا 10 کیلو کې یو کیلو یا 10 منو کې یو من یا چې د خرڅ کړو نو بس په 10 روپو کې یو روپۍ اسانه خبره چې په څو د هغه فصل خرڅ کو هغه په 10 باندې تقسیم کا حق د دې عشر شو نیر عزتمندو نیر که داسې وي چې هر کال په هغې خرچه راځي هر کال او هغه باقاعدی نو بیا هغه خرچه کې راځي او که داسې دی چې یو ځل پې خرچه راله او هغه نیر بیا ته استعمالې نو دا بیا هغه خرچو کې نه راځي بیا هم په 10 حصه ورکې تا باندې 10 حصه ضروري ده جی نو چې هر کال اوبو لپاره دومره مشقت برداشت کیږي نو فقهاو لیکلي چې اوبه د جنریټر په ذریعه باندې یا داسې ذریعه نو بیا پکې گنجایش پیدا کېدلی شي چې دا دې 10 حصه ورکړي
او که داسې نه وي چې یو ځل راځي نو بیا دا خرچې پکې نه راځي، د ټریکټر خرچه شوه، د تریشل خرچه شوه، دا څیزونه شریعت کې دا په خرچو کې دا نه دي راویستي، بیا هم پکې ته لسمه حصه ورکړې. اذان وکړه.